وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر او ویرو پیغمبرت به الذین پدی قرآن کریم سرا و دی وحی سرا هغه کسانو لرا یخافون چیریږي ان د دې خبرنا یحشروا چې راجو بکړي شي د الی ربهم رب د دیتا لیس لهم نبی د دی د پاره من دونه سوا د غنا ولیون څوک دوست ولا شفیعون او څوک سفارشی لعلهم د دې د پاره چې د یتقون ځان بچ کی د شرکنا ولا تطرد الذين او مشړه پیغمبر هغه کسانو لرا يدعونا چې راغواړي ربهم رب خپل بالغدات سحر سبا ولاشي او بیگا یریدونا په د سحر کې چې د اراده کوي وجهه د رضامندیا د الله تعالی ما علیکا نشتری پتا باندې من حسابهم د حساب د دینا من شیء څه شی و ما من حسابک او نشتری د حساب ستانه علیهم په دیوبانی من شیء څه شی فتتردهم که وشړی ته دی لرا فتکون نشیبت من الظالمین د ظالمانو نه د ظلم کوونکو نه وکذالک او د غرنګي فتننا بعضهم ازمایش کړو مونږه پزنو باندې به بعضن پزنو نور سره امتحان کړو پزنو باندې مونږه پزنو نور سره ليقولوا د دې لپاره چې دا ځنی وایي چې دا کم منکرین دي اها اولئ آیا دغه دا هغه کسان دي من الله چې احسان کړی دی الله تعالی علیهم په دې باندې من بیننا زمون په مینس کې مطلب منګه پرخیو په دې احسان وکړو الیس الله آیا نه دی الله تعالی به عالم ډیر خپویا بشاکرین په شکر کوونکو باندې و اذا جاءك الذين وكرچرا شستا خواله هغه کسان یؤمنون چې هغه ایمان راوړي به آیاتنا په آیاتونو زمونږ باندې فقل پس آیت سلام علیکم سلامتی دی پتا سبانی کتب ربکم لازم کړی دی رب تاسو علی نفسه په خپل ځان باندې الرحمت مهربانی کول انه من عمل شان دا د چاچو کو منکم تاسو ناسو ان بد عمل بجهالت پنا په هي سرا ثم تاب بیتوب ویستل من بعده پس د دین او اصلح او برابرۍ کو خپل عمل د سنت سره فانه پس یقینا د الله تعالی غفور رحیم بخون کې مهربان دی وکذالک او د غرنګین نفصل الآیات واضح بیانو موږ آیاتنا ولتستبینا او د دې لپاره چې خو واضح شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل او پیغمبر انی یقینا ز نهیت من کړه شوی ما ان د دې خبرې نه اعبد الذین چې زه بندگی وکم عبادت وکم دا کسانو تدعون چې تاسو راغواړئ من دون الله سوا د الله تعالی نه قل او پیغمبر لا اتبعو ز تابعداري نکوم اهواءکم تاسو د خواهشاتو قد ضللتو خامخا گمراه بشم ز اذن په دغه وخت کې وما انا او نبی مزه من المهتدین دا چانه چاغي په سملار باندې روان دي قل او پیغمبر انی یقینا ز علی بینه په واضح دلیل باندې ما من ربی د طرف درب زمانہ وکذبتم به او تاسو د دروغ نسبت کوي غیتا ما عندي نشتري زما سره ما هغه څه تستعجلون چې تاسو جلتی کوي به پاغي باندې ان الحكم ند فیصله الا لله مگر خاص د الله تعالی د پاره ده یقص الحق بیان د الله تعالی حق او هو خير الفاصلين او د الله تعالی بهترین فیصله کون کې ده قل او پیغمبر لو ان عندي که چرته وې زما سره ما هغه څه تستعجلون به چې تاسو جلتی کوي پاغي باندې لقضی الامر نو خامخه فیصله بشوي وي د خبري د کار بیني پمن زما کې و بینکم پمن تاسو کې والله الله تعالی عالم ډیر خپوی دی بالظالمین په ظالمانو باندې وعنده او خاص دی الله تعالی سره دی مفاتيح الغیب چابین د غیب لا يعلمها نه پویږي په دی باندې الا هو مگر د غیب الله تعالی ويعلم پوی دی الله تعالی ما په سبانی فل بر چې په وچه کې دی ول بحر او په دریاب کې دی وما او نغرزیگی وما تسقط او نغرزیگی من ورقتن هیڅ پانا الا يعلمها مگر د الله تعالی پوی دی پاغي باندې ولا حبتن او نه ود او نشته دی ودانا فی ظلمات الارض پتیرو د وچه کې ولا رطب او نه لنشه ولا یابسن
او نه وچو الا فی کتاب مبین مگر دا دی په علم د الله تعالی کې ښکارا په کتاب واضح کې یعنی د الله په علم کې ښکارا وهو الذي او د الله غزاد دی يتوفاکم چې وفات کوي تاسو لره باللیل وفات کوي یعنی ود کوي تاسو لره د شپې باللیل د شپې ویعلم او پوهه دی د الله تعالی ما په څه باندې جرحتم چې تاسو یې کوئ بالنهار د ورځې ثم یبعثکم بیا به راپورته کړي الله تعالی تاسو لره فیه په دغه ورځ کې لیقضا د دې لپاره چې فیصله وکړی شي اجل مسمى دغه نیټې مقررې ثم الیه بیا خاص دغه الله تعالی ته مرجعکم واپس تاسو ده ثم ينبئکم بیا به خبر درکړي تاسو ته بما دا څه کنتم تعملون چې تاسو کول وهو القاهر فوق عباده وهو او دا الله تعالی القاهر زور ورده فوق عباده په بندگان خپل باندې ويرسل او را لېږي علیکم پتا سو باندې حفظتن ساتون کی فرشته حتی تر دې پورې اذا جاء کله چې راشي احدکم الموت یو تن تستاسنا مرگ علامات د مرگ توفته روح اخلی داغنا رسولنا زمونږ فرشتي وهم لا يفرطون او دای کمې نه کوي په حکم د الله تعالی کې ثم ردوا بیا به واپس شیدای الی الله بیا به واپس کړي شیدای الی الله الله تعالی ته مولاهم الحق چاغه الله تعالی مولاهم مددگار دی دی الحق چې حق ذات دی الا خبردار له خاص دغه الله تعالی لپاره الحكم فیصله کول دی اختیار د فیصله دی وهو او د الله تعالی اسرع الحاسبین ډیر بهترین ډیر زر حساب کون کړي قلو پیغمبر من سوک دی ینجیکم چې بچب کی تاسو لرا من ظلمات البر د تیارو د وچنا والبحر او د دریابنا تدعونه رابلی تاسو الله تعالی لرا تضرعا پاجزی سرا و خفیتا او پپٹا لئن انجانا او تاسو وی کچرتا نجات را کو الله تعالی مونږ ته من هذه د دې مصیبتنا لنکونن خامخ شوب مونږه من الشاکرین د شکر استونکنا قلو او پیغمبر الله ینجیکم الله تعالی بچکی تاسو لره من هذا دینا ومن كل كرب او د هر غمنا ثم انتم بیا هم تاسو تشركون شرک کوي د الله تعالی سره قل یو پیغمبر هو القادر دغه الله تعالی قادر دی زور اور دی علی ان پدی خبر باندې یبعث چراولیږي علیکم پتا سبحانه عذاب من فوقکم تاسو د برنا او من تحت ارجلکم یا دلاندې د خپوس تاسو نه او یلبسکم یا ګډ وډ کی تاسو لرا شیعان مختلف ډلې ويذيق او وڅکی بعضکم پزنی نور پزنی تاسو باندې بأس بعض سزا د نورو جنگ د نورو انظر وګورا کیف نصرف الآیات څرنګه بار بار بیانو مونږه آیاتونه لعلهم د دې لپاره چې د يفقهون پوه شي وکذب او د دروغ نسبت کو به دی قرآن کریم تا قوم ستا وهو الحق او حال دا چې دا حق دی قل یو پیغمبر لستو نیمزا علیکم پتا سبانی بی وکیل ذمہوار لکل نبین د پاره د هر یو خبر مستقر یو وخت ودریدو دی وسوف تعلمون او زرد چې پوهه بشي تاسو و اذا رايت الذين او کله چې ویني تا کسانو لرا یخوزونه چې ننوزي چې بحث کوي خبري اترې کوي فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې فاعرض عنهم پس مخ واړه د دینا حتی تر دې پورې یخوزو چې دی ننوزي فی حدیث په خبره کې غیره چې علاوه د دینه ده علاوه د قران ده و اما ينسینک او کو چرته هیر کې ستانا الشیطان شیطان فلا تقعد نمکنت د دې خلق نمکنت بعد الذکر پس د یاد درونه مال قوم الظالمین دا قوم سره چاغي ظالمان دي وما علی الذین او نشتره پا کسانو باندې یتقونا چې ځان ساتي د شرک نه من حسابهم د حساب د دینه من شین څه شي ولکن ذکر لیکن نصیحت کول دی پدای باندې لعلهم د دې لپاره چې د یتقون ځان بچ کی د نافرمانی د الله تعالی نه وذر الذین او پریک د وهغه کسانو لرا اتخذوا دینهم چې نیولې دي دین خپل لعبا پلوبو ولهوا او پټوکو وغرتهم الحیات الدنیا
او په دوکه کې غورځولې دي دی لره ژوند دنیوي. وذکر به او نصیحت وکړه په دې قرآن کریم سره ان تبصلا د دې لپاره چې هلاک نکړی شي یو یو نفس بما کسبت په سبب دا غڅ چې کړي دي لیس لها نه به د دې لپاره من دون الله نه به د دې نفس لپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارشي. وان تعدل او کو چرته فدیه ورکړي دا نفس کل عادل پوره فدیه لا یؤخذ نواب نه خستلی شي دا فدیه من هذا دینه. اولئک الذین دا هغه کسان دي ابسلو چې هلاک کړي شو بما کسبو په سبب دا څه چې کړي دي لهم د دیو د پاره شراب سکل دی من حمیم د خټ کېدلو اوبونه او عذابونه او عذاب دی علیم دردناک بما په سبب دا څه کانو چې ود یکفرون چې کفر کو. قل او پیغمبر انا دعو آیا راو بلو منګه من دون الله سوا د الله تعالی نه ما هغه څلرا هغه چا لرا لا ينفعنا چې فائدہ نشي را کولې منګه تا ولا يضرنا او نه نقصان را کولې شي را رسولې شي منګ ته. ونرد او آیا منګه واپس کړې شو علی عقابنا په پوندو خپلو باندې بعد اذ هدانا الله پس د دینه چې ونرد او واپس کړې شو منګه علی عقابنا په پوندو خپلو باندې بعد اذ هدانا الله ورستو د دینه چې هدایت کړې دې منګه ته الله تعالی. کلذي پشانت داغه کس استهوته الشیاطین چې بیلاری کړي غلره شیطانانو ګډوډ کړي غلره شیطانانو فل ارض پزمکه کې حیرانا په داسې حال کې چې هغه حیران دی له داغه لپاره اصحاب ملګری دي یدعونه چې आवाज کوي دته راغواړي دلره الی الهدى هدایت طرف ته اوای ائتنا را شمنتا. قل او پیغمبر ان هدى الله یقینا هدایت د الله تعالی هو الهدى امدا هدایت ده. و امرنا او حکم کړی شوی دی مونږ ته لنسلم د دې لپاره د دې خبرې چې غاړه کې د مونږه لرب العالمین پالون کې د ټولو مخلوقاتو ته. وان اقیموا الصلاه او حکم شوی دی د دې خبرې چې ودروي تاسو مانځل را واتقوه او ویریږي تاسو د الله تعالی نه وهو الذي يودع الله غزاد دی الیه چې خاصه غته تحشرون ورجمع بکړی شي تاسو. وهو الذي يودع الله غزاد دی خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او الارض او زمکا بالحق په حق یا د پاره د ښکارا کول د حق چغه د الله تعالی یواله دی. و یوم په ورځ باندې یقول چې وبوي کن شا فیکون موجود بشي. قوله الحق وینا د الله تعالی حق ده وله او خاص دغه لپاره الملک بادشاہی ده. یوم پاورز باندې ينفخو چې پوک بواله شي په سوري پشپېلای کې عالم الغیب پوهه ده په پټو باندې والشهادت او پخکارا وهو الحکیم د الله تعالی حکمت والا ذات ده الخبیر خبردارا. و اذ قال او یاد کا وخت کله چې فرمایلی ابراهیم علیه السلام لابيه خپل پلار ته آزرا چې آزر دې اتتخذو آیت نیسی اصنامن بوتان لرا الہتن مددگاران معبودان انی یقینا ز اراک اینما تعالی را وقومک استا قوم لرا فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې. وکذالک او دغرنګی نوری منګه خودل ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات عجایبات د اسمانونو ول ارض او د زمکی ولی یکون او د دې لپاره چې شي دا ابراهیم علیه السلام من الموقنین دی یقین کوونکو نه. فلما پس هر کلا جنہ چې تیار شول علی پاغبانی الليل شپه را نویلی دل کوكب استوره قال نوی ویلی دی ابراهیم علیه السلام هذا دا استوره ربی زما رب دی یعنی آیا دا استوره زما رب کې دی شي. فلما پس هر کلا افلا چې ډوب شو پریوتو دا استوره قال نوی ویلی ابراهیم علیه السلام لا احب زمین نکما الافلین د ډوبیدونکو سره د پریوتونکو سره. فلما پس هر کلا را القمر چې ویلی د سپوږمۍ بازغن پړقیدونکي قال نوی ویلی هذا ربی آیا دا زما رب کې دی شي. فلما افل پس هر کله چې ډوبش ولا پریوتله دا سپوږمۍ قال نوی ابراهیم علیه السلام لئن لم یهدنی کچرته هدایت نکی ماته کچرته هدایت نو کړي ماته ربی رب زما لا کونن مخامخ شوی به زمین القوم الضالین دا قوم نه چغی دی گمراهان. فلما پس هر کله را الشمس چې ولید ابراهیم علیه السلام نور لرا بازغتن پړقیدون کې قال نوی فرمایل
هذا ربي آیا دا زما رب کې دی شي، هذا اکبر دا خو ډېر لوی دی. فلما افلت پس هر کله چې پریوتو د انور ډوب شو د انور قال نو ویلي یا قوم ای زما قوم انی بریء مما تشرکون، یقینا ز بیزار ما دا غسنه چې تاسو شریکان جوړوي د الله تعالی سره. انی یقینا ز وجهت ما برابر کړی دی وجهیا مخپل للذي هغه ذات ته فطر السماوات چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او زمکا حنیفا کلک ولاړې ما په توحید باندې وما انا ونعم من المشرکین شرک کوونکو نه. وحاجه او جګړه وکړه د ابراهیم علیه السلام سره قومه قوم د قال ویل ابراهیم علیه السلام اتحاجونی آیا جګړه کوي تاسو زما سره فی الله په بار د یو والد الله تعالی کې وقد هدان او خامخا په تاقی سره لار خودل د ماته الله تعالی ولا اخاف او زنه یریګه ما د هغه سنه تشرکون چې تاسو شریکان جوړوي به د الله تعالی سره الا مگر ان یشاء کو غاړي ربي رب زما شیئا شی لرا نو دا به د الله طرف نه خدا واستاسو بوتانو طرف نه. وسع ربي پراخ شوه دی ربي رب زما کل شین هر یو شیتا رسیدلې دی رب زما کل شین هر یو شیتا علما په اعتبار د پوی سره. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه حاصلوي. وکيف اخاف او سرنګي بزوي ریګه ما دا غسنه اشرکتم چې تاسو یې صدر جوړوي د الله تعالی سره ولا تخافون او حال دا چې تاسو نه ریږي انکم د دې خبرینا اشرکتم بالله چې تاسو یې صدران جوړ کړی د الله تعالی سره ما هغه سلام ينزل چې نه دی را لګل الله تعالی به پاغه سره علیکم پتا سبحانه سلطان س دلیل فايو الفريقين نو کوم یو د دوه ډلو نه حق ډیر لایق ده بالامن د امن د بچ کېدو د عذاب نه. ان کنتم تعلمون که چرته تاسو پوهیږئ الذين ها کسان امنو چې ایمان راوړو ولم يلبسوا او ګډ وډ نکړو ایمانهم ایمان خپل بظلم د شرک سره. دلته د ظلم نه مراد شرک. اولئک دا کسان لهم الامن د دیو د پاره امن دی وهم مهتدون او دی په سم لار باندې روان. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك او دغه حجتنا دلیل زمنګو آتیناها چې ورکړیو مونږه ابراهیم علیه السلام ته علی قومه په خلاف د قوم دغه باندې نرفعو چتو مونږه درجاتین درجی من نشاو چاله چې وغواړو. ان ربک یقینا ربستا حکیم پوی دی حکیم حکمت ولري علیم پوی دی. ووهبنا له او بخلو مونږه غتا اسحاق حضرت اسحاق و یعقوب او حضرت یعقوب کلن هر یو د دې دواړو نه هدینا هدایت کړو مونږه اغه تا. ونوح او حضرت نوح علیہ السلام هدینا هدایت کړو مونږه اغه ته د توحید خپل من قبل مخکې د دینا. ومن ذریته او د اولاد د دنا داوود حضرت داوود و سليمان او سليمان و ایوب او ایوب علیهم السلام و یوسف او حضرت یوسف علیہ السلام و موسی علیہ السلام و هارون او هارون علیہ السلام. وکذالک او دغننګ نجز المحسنین بدل ورکو مونږ نه کانو ته. و زکریا او حضرت زکریا علیہ السلام و یحیی او حضرت یحیی و عیسی او حضرت عیسی و الیاس او حضرت الیاس علیهم السلام کلن دا ټول من الصالحین د نیکانو نو. و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام والیسع او یسع و یونس او یونس و لوطن او لوط علیهم السلام. وکلن او هر یو د دینا فضلنا غرواله ورکړو مونږه دیتا علی العالمین په مخلوقاتو باندې په عام انسانانو. ومن آبائهم او د پلارانو د دینا و ذریاتهم او د اولاد د دینا و اخوانهم او دورونو د دینا واجتبیناهم او غره کړیو مونږ دی وهدیناهم او خودره کړیو مونږ دیتا الی صراط مستقیم په طرف د لارې نیغې باندې. ذالک دا هدى الله هدایت د الله تعالی دی یهدی هدایت کوي به په دې سره مې یشاء چاته چې غواړي من عباده د خپل بندګانو نه. ولو اشرکو او بالفرض که چرته دی پیغمبرانو شرک کړی وی لحبط عنهم نو خامخا برباد شوي به د دینه ما هغه څه کانو یعملون چې دی کول. اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې ورکړیو مونږ دیو ته کتاب والحکم او پوی د دین والنبوت او پیغمبري. فإن یکفر پس که چرته کفر وکي بها په دی باندې ها اولئک دا کسان فقد وکلنا بها پس خامخا مونږه
سپارلی دی دا قوم اندس قوم ته لیسو بها چنی دی هغی بها په دې باندې کافرین کفر کونکی بکافرین کفر کونکی اولئک الذین دغه پیغمبران هغه کسان وهد الله چې هدایت کړو هغو ته الله تعالی فبهداهم پس په هدایت دغو پسې اقتده روان شه قل او پیغمبر لا اسألکم زنه غواړم ستاسو نه علی په دې باندې اجرن څه مزدوری ان هو نه دی دا الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د پاره د مخلوقاتو